أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سورة مریم 58 نمبر آیات. په دې 58 نمبر آیات کې دغه پیغمبرانو اجمالی بحث دی چې دا څوک الله تعالی وایي دا هغه کسان دي انعم الله علیهم چې الله تعالی احسان کړی او په هغوی باندې احسان انعام نعمت دی یو شی دی او د ټولو نه لوی نعمت چې کوم دی دا پیغمبري د نبوت دی. من النبیین دا پیغمبرانو من ذریت آدم دا اولاد دا آدم علیہ السلام نو وممن او دا بعضی دا حقا چانا حملنا چه منگ سوارا کردی و مع نوحین دا نوح علیہ السلام سره پا کشتایی که دی پیغمبرانو کسی دوسری وجه دا آدم علیہ السلام اولادو او دا کشتایی دا واقعی دا حقی تاریخ مخینه وی د کشتۍ د واقع نه وړاندې چې کوم پیغمبران تیر شوي دي د آدم علیه السلام نه وروسته او د نوح علیه السلام د زمانې نه وړاندې دا صرف یو پیغمبر دی چې ادریس علیه السلام دی. نو من ذریت آدم نه مراد صرف ادریس علیه السلام شو. دغه زمانه کې دغه یو پیغمبر تیر شوی. وممن حملنا مع نوح او بعضې د هغه چا نه چې موږ سواره کړي وو سره د نوح علیه السلام په کشتۍ کې دغه کسان چې کوم دی د څومره پیغمبران چې تیر شوي دي نو خو ټول د همدغه کسانو چې کوم کشتۍ کې بچ شوي د نوح علیه السلام سره. لیکن په دې ذکر کې د دې نه مراد صرف ابراهیم علیه السلام دی ځکه چې د باقي پیغمبرانو جدا تفسیر موجود دی په خپل ځای باندې به راشي نو د دې نه مراد ابراهیم علیه السلام شو. ومن ذریة ابراهیم او د اولاد د ابراهیم علیه السلام اولاد ابراهیم علیه السلام کې اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام شامل دي و اسرائیل او د اولاد د یعقوب علیه السلام نه اسرائیل د یعقوب علیه السلام لقب دی په عبرانی ژبه کې د سبقونو مخکې تیر شوي دي چې اسرا وی بنده ته ایل وی په عبرانی کې الله ته او د یعقوب علیه السلام لقب په دیندارۍ او تقوا کې هغه په دې نوم سره مشهور و چې د الله تعالی بنده یعنی یو نیک انسان. نو پیغمبرانو کې ځینې د یعقوب علیه السلام په اولاد کې دي. وممن هدینا واجتبینا دا هغه څوک چې موږ ورته هدایت کړی او واجتبینا موږ غوره کړي وو یعنې دې آسماني دین شریعت هم پېژندلی وو او په هغې باندې عمل هم موجود نو ځکه غوره خلک وو. اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا هر کله به چې تلاوت شو د پیغمبرانو باندې څومره بحث چې مخکې تېر شو دا ټول پیغمبران په دې باندې به چې کله یاد شو آیاتونه د الله تعالی د رحمان ذات آیاتونه په ذکر شو بیان شو خروا دی پرې وتل سجدن په سجده باندې عاجزي پکې و او بوکین اب جړه سره جړه اثر په وش. تفسیر بیان قرآن کې مولانا شفاری تانوی رحمه الله ذکر کړی دی چې دا جمله دې د فار ذکر شو اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا چې پیغمبرانو بارکه ځنی خلق خو دومره کمې کاو چې داغه پیغمبري نه منله نو الله تعالی داغه ذکر وکړي چې پیغمبران تر شوي دي او ځینې پیغمبران داسې وو چې خلکو پکې دومره زیاتې کړی او چې هغه د خدای درجې ته رسولي د هغې عبادت پې کوو نو الله تعالی ذکر کړه چې داسې نه ده دغه کسان چې کوم پیغمبران دي په خپله باندې چې آسماني آیتونه به یې واورېدل سجده به یې وکړله په جړه جړه به شو عام مخلوق خدای تعالی بندګانو نیکان خلک چې په خپله باندې هغې سجده کول او جړل به یې نو د بندګۍ مستحق د کمزګي نه شو بلکې هغوی ځان د الله تعالی بندګان دي مخلوق دي. نو دا مضمون څه دې لپاره ذکر شو چې اعتدال قایم شي خر د پیغمبرانو د پیغمبرۍ نه انکار هم نه کوي او خلک ورته د خدای په نظر هم ونه ګوري دې منځ کې چې کوم جوړي هغې ته اعتدال وایي صراط مستقیم دغې لارې ته ویل کېږي. فخلف من بعدهم خلف نو بیا را پیدا شو وروسته را پیدا به شي وروسته د دې نه خلف داسې خلک اضاعوا الصلاة چې لمونځ یې ضایع کوي لمونځ به ضایع کوي واتبعوا الشهوات ورپسې کېږي په خپلو خواهشاتو پسې فسوف یلقون غیا او زر چې وربولیږي د جهنم کاندي ده. دې آیات باره کې د اکثر علماء رایې دا ده چې دا کوم چې امام قرطبي رحمه الله ذکر کړی دی
چې دا د قیامت پیشنګویي ده. اولنې خلکو دغه طریقه باندې تاسو واوریدل چې کله به د الله تعالی آیتونه به واوریدو پوري به سجده وکړه، یعنی د دین او د شریعت مکمل پابند خلک. لیکن یو زمانہ وروسته به داسې خلک را پیدا کېږي، په خلفا من بعدهم خلف، بیا به را پیدا کېږي وروسته د دې نه داسې خلک. دا خلف چې کله په د اعلام باندې زوري نو دا بد جانشین ته ویل کېږي. هغه کس چې بد نه جانشین پلار یې نیک یا زوی بدی نو دغه د خلف وي. دغه شان اولنۍ پیړۍ ښه وروستنۍ پیړۍ پسې ګنده راشي نو دغه ته خلف وي. چې کله په لام باندې زور شي خلفون شي دا نیک جانشین ته ویل کېږي چې پلار هم دینداري او دغه بځای باندې اولاد هم خراش. اولنۍ پیړۍ بهترینه دویم پیړۍ پسې خراش نه خلفونی او چې خلفون شي دا بد جانشین ته ویل کېږي. نو بیا به پیدا شروع سره دی نه بد جانشین، یعنی مشران کشران ټول به بدی خراب وي. څنګه به خرابي ازاغ او صلات منځ بځای کوي. منځ ځای کول څه ته ویل کېږي؟ یو منځ نه کول، یو منځ ځای کول. نو دا څنګه ځای کول؟ د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ رائے بده کې دا چې منځ ځای کول دا چې جماعتونه به وران شي، بده کې به خلک به جمع کې نه خلک به کورون ته منتقل کې، نور زګن ته منتقل کې. نو دا رائے دا چې جمع پر خودل دا منځ ځای کول دي. قصدان چې څوک جمع ته نه حاضرې کې بنور زګینو کې کورون نه جماعتونه جوړ کړي یې سره به د کین هغه خو ښکارا خبره ده. د ځینې روایتونو معلومیږي چې هغه خلک پکې هم شامل دي چې د منځ ارکان او شرایط سرته نه رسي. لکه منځ په خپل ټیم باندې کول دا منځ رکن دی، په شرایطو کې دی، د منځ شرط دی. منځ د خپل ټیم نه وروسته کول او بې ټیمه کول، لکه جمع بین الصلاتین واخله داسې نور قصې واخله، نو دا هم په منځ ځای کولو کې شامل دی د حدیث د تعلیماتو په رڼا کې. دغه شان ده چې کوم خلک ارکان صحیح نه ادا کوي، رکوع سجده صحیح نه کوي. اگر یو حدیث مبارک دی چې کوم کس رکوع سجده نه کوي او قیام صحیح نه کوي د هغوی منځ داسې دی لکه اډولی شوی چې نه. د حذیفه رضی الله عنه په زمانه کې یو سړی راغی، یو سړی منځ کاو، هغه ولیده چې رکوع یې داسې کولی څنګه به راښکته شو، نو بس بیا به سمدستي نیغ شو او چې بیا به سیده سجدې ته لاړ. منځ کې بس قومه او سارده مسارده پکې نه و، دغه شان د سجدو حال و. هغه ته تپوس وکړه چې دا نمونه مونځ ته کوم وخت نه کې جاري کړی دی؟ هغه ویل څلوېښت کاله مې کېږي چې دغه شان مونځ کوم نو. هغه ویل څلوېښت کاله دې کېږي چې یو مونځ یې هم نه دی شوی، مونځ صحیح کړه. نو معلومه دا شوه چې کوم مونځ کې شرایط صحیح نه وي هغه هم ضایع کول شو. او چې څوک یې بیخي نه کوي نو هغې کې خو هېڅ بحث نشته، یو ښکاره ضایع دی. نو داسې خلک به را پیدا شي چې مونځونه به ضایع کړي. او عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې یو ښکاره نښه به دا وي چې جماعتونه به شړ شي، خلک به پکې نه وي. دا به قیامت ته نږدې احوال نیکان خلک به پناه شي او داسې خلک به را پیدا شي. وتبعوا الشهوات، خلک به ورپسې شي په خپلو خواهشاتو پسې. خواهش د دنیا هر هغه شي ته ویل کېږي چې انسان ترې خوند او مزه حاصلوي او په دغه وجه باندې د دین او د شریعت نه باغی شي، غافله پاتې شي. که دا بیا هر شی چې دغه ته شهوات او خواهشات ویل کېږي، نو خلک په دنیاوي داسې شیانو کې به ډوب شي چې دین به مکمل پاتې شي، باغیان به شي. عباسیاتو پسې به ولګي، ټیم ضایع کول به. لکه مثال په طور باندې خواهشات به ډرامو کې، سندرو کې یا بدې فلمونو کې وخت تېرول شو. نور په دنیا په ضروریات او عباسیات دي، کرکټ دي، میچونه دي، د لیونو پیجونه دي، خلک ورته پروت دي، بس داسې وشوله هغسې وشوله. نور هم بسونو عباسیات ته چې خلک پکې ژوند تېروي او د دین سره هېڅ تعلق نشته، بلکې دنیا سره هم د هغې خاص تعلق نشته، هسې بس ټیم ختمول دي، ضایع کول دي. او چې کومه دنیا هم وي خو دغه دنیا دین ته رکاوټ دي، د په خواهشاتو کې شامله ده چې دین دپاره رکاوټ وي. ناجایز روزګار شو، ناجایز معیشت شو او داسې روزګار اختیارول چې باقي د دین دشمني پکې څرګند دی، نو دغه هم په خواهشاتو کې داخل دي. نو داسې خلک به را پیدا کېږي. پس سوف یلقون غیه، زر ده چې دی به وغورځولی شي، غیه د جهنم کاندي ده. غی په معنا د سرکشۍ سره هم راځي، ګمراهۍ سره. نو یو معنا به دا شي پس سوف یلقون غیه، زر ده چې دوی به مخامخ شي د زبردست ګمراهۍ سره. کوم خلک چې د مونځ ضایع کوو، مونځ خیال نه ساتو او د خواهشاتو تابعداري کوله، نو ته پوه شې چې د دې نه به زبردست ګمراه جوړېږي او یو زبردست مجرم به دې جوړېږي، ډېر زر به دې جوړېږي په دنیا کې. دا د مجرمانو خلکو د پیژنګلو لپاره یو اندازه ده چې ته یو نیک سړی معلومې، بس دومره اندازه ولګوه چې مونځ اندازې ولګوه چې مونځ څنګه کوي.
خواهشات مبارک اندازې ولا غول څنګه دي نو کده دې داله ول صحیح وو ته خواهشات تابعدار نه او مز پابند ته پوه شې نور کارونه به سمي او کده مز پابند نه خواهشات غلامو ته پوه شې یو کار به هم سم نه تو ارسه به ګندای دا د خکاس او د بدکاس معلومول او تمیز هم شو د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کړه دغه خلافت نو هغه تاکید په منځ باندې کا چې موږ په پابندۍ سره خامخا تاسو کوي خپل عمالانو ته واریانو ته پیغامونه لګل چې تاسو به د موږ پابند اوسئ او چې موږ ځای کې دغه یو کار بام سم نه هر څه به ځای بیا هغه د حکومت او د اختیاراتو صلاحیت او قابلیت باقي کې نشته چې د موږ پابند نه چې د الله تعالی فرایض نه پیژني د مخلوق حقونه مده کوم ځکه نه معلوم کې څنګه به پیژني څنګه د الله نه ویریږي او چا نه اچھا خیال به کې بیا وساتي چې د الله نه پکې نه شرمېږي نو دا هغه ټیم کې دا معنا چې کله يرقون په معنا د غیر په معنا د گمراهۍ سره راشي او دغه چې کوم دی مقابل تضاد هغه رشاد راځي رشاد هدایت سمې لارې ته وایي او غین دغه مقابل گمراهۍ ته ویل کېږي هر ناجایز کار ته غین ویل کېږي لیکن عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دغه رائے دادا چې د ذکر کې د غین مراد یو عذاب مراد دی چې کوم جهنم کې وي دی وایي چې غین په جهنم کې یو غار دی د اور یو غار دی چې په دې کې اور بلیږي تنور په شان شي دی او دغه غار چې کوم دی نو د هغه چا د پاره جوړ دی چې څوک مزای کوي دویم چې کوم خلک عادي زناکار دي د زناکار توبه وبنو بس مستقل پېښور زناکار دي ګرځي پسې نو دا به د غوځول کېږي او دغه شان کوم چې عادي شرابيان دي چې مستقل شراب سکي پرې نه توبه نه وباسي دغه شان چې کوم عادي سود خواره دي مستقل سود باندې خاتمه وشي او سود پرې نه توبه نه وباسي نو دا به دقیق تنور ته باچول کېږي د غین غار تور سورنګ ته باچول کېږي او دغه څنګه واقعیا چې کوم د نبی عليه السلام د معراج واقع کې هم لیدلی و چې تنور یې ولید چې بده کې د لمبر او چته شي نو پورته خلک راوچت کې سړیو خزي راوچت کې او دغه خلک ټول لغړي او د لمبو په دمنځ کې د لمبې پورته ځان سره د سپرغو شاته کې پورته اوچت کې ویسي بیا دا ورخه کته چې ځان سره برته کته ویسي بیا سات وشي او چپاو کې بیا پورته راوخیږي نبی علیہ السلام نے جبرائیل السلام نے تاسو کې داخله سوق دي د الله سره امت زناکار خلک دي چې کوم زناکارۍ کې ژوند تیار کړی دي دا خلک دي دغه روایت نه هم دي تایید کیږي چې دا غیر به هم دغه ځګی نه وي دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وایي چې غین په جهنم کې یو بدترین کندره یو خطرناک عذاب دی او دا د سی عذاب د چې باقی جهنم ته په خپل باندې امان غواړي د خطرناک عذاب دی نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما قول یو بل نږدې کند او تنور غار ته تقریبا یو شی دغه دومره فرق نه نو تقریبا چې هم دغه معنا د قول زیات راجح معلومیږي زګه دا هغه کسان چې د دایرم تایید نبی علیہ السلام کړه او صحابه کرام عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بارک نبی علیہ السلام ویلو شي دا هغه سړی د کوم څه تاسو بیانای نو هغه کلک ونی سید کوم خبر نم چې منی کوي دا غیر ځان منی کوي ذکر د علمیت ما ته معلوم دي څنګه علمیت دي او د نبی علیہ السلام خصوصي دعاګانې هم د علمیت کړې د عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما ته نبی علیہ السلام رئیس المفسرین وایي چې قرآن باندې زیات پیدونکو دا سړی دی نو دا ټول اقوال چې راجمه کې خبر خلاصه هم دغه درجه کېږي چې دغه خلک به دغه جهنم کاندتا یا جهنم غار ته یا دغه د جهنم کوی ته تنور ته ورچول کېږي دا خلک الا من امن و الا من تاب بغیر د هغه چا نه توبه وباسي دغه سره چې توبه وسته هغه دغه کانه ته نه چول کېږي و امن او ایمان راوړي او عمل صالحا عمل نیک وکړي چې عمل به د شریعت موافق وکړي نو دغه کسانو نه علاوه د کسانو کې مخکې د ارث شوی دي الله تعالی معاف کوي نو الله تعالی په ولای کې دغه کسان چې توبه وستري د ایمان راوړي دي عمل ټیک کړي دي يدخلون الجنه د بداخلي کې جنت ته ولا يظلمون شيئا بدی ظلم نه کېږي د اس شي یعنی مطلب دا توبه قبول ده کم نیک اعمال چې کړي الله تعالی صدقې قدر شته ځای کوي ولنه دغه پورا بدله ورته ملاويږي